بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو د دې پنځپیري مولا دا خبرې اورئ. د دې نه پس بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. الحمدلله زمونږ پکول په سر دی، پکول د نرانو د غیرتي خلکو د پښتنو لباس دی. او ستا مشر فضل الرحمن صاحب چرته د پنجابیانو د ښځو نه زیړ پرتوګ را پټ کړی دی او د سر نه یې تاو کړی دی. الحمدلله چې زیړ پرتوګ خو مې د سر نه دی تاو کړی، څنګه چې ستا مشر فضل الرحمن تاو کړی. او مولانا فضل الرحمن پسې مونځ وروستو کول مکروه تحریمي دی، د پسې مونځ نه کېږي. تا ندیم ته ما 2 چیلنجونه ورکړي دي، پیج کې اوس هم پراته دي، قرض مې پې پراته دي. نرشه که د انسان د غیرتي مسلمان او د پښتون غوښه په ده کې وي او د غوښه د خنزیر نه وي او حلالي مور نه پیدا وي، نرشه زما زوړ چیلنج ته تیار که، زه مشرک ثابتوم، ته نرشه ځان نه مانه مسلمان ثابتېږي. عزتمندو، تاسو د دې پنځپیري مولا دا خبرې اورېدلې. دغه پنځپیري مولا وایي چې نران په کول په سره او ستاسو مولانا فضل الرحمن صاحب د پنجابیانو د ښځو نه هغه زیړ پرتوګ چېرته پټ کړی دی، د خپل سر نه تاو کړی دی. نو افسوس ستا په علم باندې او ستا په مفتیتوب باندې چې تا په پټکي پسې دلته خندا کړله، ځکه مولانا فضل الرحمن صاحب د سر نه پټکې تاوهي او هغه زیړ پټکې چې کوم په جنگ بدر کې حضرت جبرائیل علیه السلام اچولی و، په دې باندې بیا تفاسیر وګوره او د هغې چې کوم دی تحقیق وکړه. نو دلته تا په پټکي پسې چې کوم دی خندا کړې ده او تا ته پته ده چې په سنت پسې خندا کول او مذاق کول دا انسان کفر ته رسوي. تا د کفر کار کړی دی. او بیا دې دا ویلي چې مفتی ندیم صاحب ته چې کوم دی زما 2 چیلنجونه مې ورکړلي، هغه ورته قرض پاتې دي او ډېرې اوچتې دي ویلي. خو زه راځم ستا علمي استعداد ته چې ستا علمي استعداد څومره دی. د ټک نم نه خبر خالص لالای او ته دا مفتی او ته به چې کوم دی خلکو له د مناظرو چیلنجونه ورکې. او مفتی غلام فرید صاحب ته دا وایي چې دا مناظره ده او دا مناظره نه ده او دا مباحثه ده، دا مباحثه نه ده. همدې ویډیو کې بله خبره دا کړې چې بحث مباحثه به وکړو، مباحثه مه وایه، مباحثه وایه، دا لفظ دیم غلط ویلی دی. او بل دا غلطي کړې چې مناظره وایه، مناظره غلط دی. دا ستا علمي حال دی چې میدان مناظره کې ته کښېنې نو ستا د څه حالت وي. نو مباحثه مه وایه، مباحثه وایه، مناظره مه وایه، مناظره وایه. خو زه ستا حقیقت بیانوم چې ته په څومره اوبو کې د ټک نم نه خبر لالای چې څومره زمونږ د جماعت ملګري دي. دغې لالا ته چې کوم دی زما دا ویډیو ضرور ورسوئ، دا دې نرشي د خپل د غلطیان دی جواب وکړي. چې کله تا مریم نواز ته رحمت الله علیه وویله نو بیا دې ویل چې دا ما په طور د تمسخر باندې دا ضمیر د مذکر راجع کړی دی، ځان دې خلاص کو. خو تا چې کومه هغه غلطیانې کړي دي چې په 1000 کالو کې ته د هغې غلطیانو جواب نشي کولی، نو هلته به بیا ته سبا نه کوې، هلته بیا د کوم ځای نه تمسخر راوړی. نو زه ستا علمي استعداد بیانوم او هغې ته راځم چې تا څومره غټې غلطیانې کړي دي. نو دا ډېرې زیاتې غلطیانې کړي دي چې ما د ځان سره دلته نوټ کړي دي. یو غلطي 2 نه ده، ډېرې زیاتې غلطیان دي. نو زه هغې طرف راځم. نو دا اول نمبر وایي وجدت السلحفات. نو دلته تاسو وګورئ د څومره غټه غلطي کړله. د شمشتۍ او د سوي چې کوم واقعه ده چې هغه سیوه ډېر زیاته پتلو کې تیزی او د دې دواړو مقابله وه. نو دغې سوي ویل چې زه په لارې کې اوده شمه او د هغې نه پس به راپاسمه او بیا هم چې کوم دی زه لاړ شم د شمشتۍ نه مخکې ورسم. دا په یو ځای کې اوده شوه او چې کله دغه سیوه د خوب نه راپاسېدله نو د دلته عبارت څنګه ویلی دی وجدت السلحفات یا فإذا ما استيقظت الأرنب. نو په دغه وخت کې را بیدار شو الارنب سوا، چې دا را بیداره شوه من نومها د خپل خوب نه. وجدت السلحفات ویلیدله شمشتۍ، یعنی دای مرفوع ویلی دی دا سلحفات لفظ، حالانکه دا مفعول به دی او مفعول به د منصوباتو نه وي. خو دلته ستا دومره عقل نشته دی چې دلته د مفعول به د منصوب په ځای باندې هغه مرفوع وي. وجدت السلحفات نه دی، وجدت السلحفات دې سوي دغه شمشتۍ ولیدله او هغې وموندله چې دې نه مخکې تلي وه. نو دا مرفوع ویل بالکل غلط دی، په دې کې شک نشته دی. خو ستا علمي استعداد دغه دی
چې تا په مفعول به او په فاعل کې فرق نشه کولی او د هغې په اعراب کې فرق نشه کولی. دغلته دا مفعول به د مرفوعاتو نه راوړی دی، حالانکه مفعول به دا د منصوباتو نه دی. د اولې درجې طالب هم په دې باندې پوهیږي. نرشه د دې جواب وکړه چې دا مرفوع دی که منصوب دی. تا څومره غټه غلطي کړله. دویم نمبر دې غلطي کړله چې جزاء من یکذب لا یصدق. وایي جزا د هغه چا چې څوک دروغ وایي د هغه تصدیق به نشي کولی. جزاء من سزا داغه چا یکذبو چې دروغ وایي لا یصدقو چې د هغه د خبرې تصدیق به نه کیږي. نو دا عبارت هم تا غلط ویلی دی. ګوره یو باب تفعیل دی، یو د مجرد باب دی. نو کذب یکذبو په معنی د دروغ ویلو سره راځي، او که کذب یکذب شي باب تفعیل دی واړی، نو د باب تفعیل معنی بیا راځي جټلانه د بل چا خبر چې کم دی دروغ ګڼل. نو دلته چې کم معنی ده هغه د مجرد د باب ده چې جزا دغه چا چې څوک په خپله دروغ وایي، څوک په خپله دروغجن وي، بل څوک جټلا وایي نه، د بل چا خبرې ته دروغ نه وایي بلکې په خپله دروغ وایي. نو جزاء من یکذب نه دی، جزاء من یکذب چې څوک په خپله دروغ وایي. صحیح شو؟ لا یصدقم نه دی، لا یصدقو د هغه به تصدیق نشي کولی. دا د معلوم صیغه نه ده، دا د مجهول صیغه ده او تا د معلوم صیغه ویله. نو دغلته چې کم دی هم تا دوه غلطیانې کړلي، نو دا ستا درې غلطیانې شوي. دا ستا علمي حال دی. تا په مجرد او مزید کې فرق نشي کولی، ته په معلوم او مجهول کې فرق نشي کولی. او دلته راځې بیا ته وی چې پلان کې دا غلطي وکړه او ما چې کم دی د مناظرې چیلنجونه ورکړلي او علمي استعداد دی دا دی. نو تا دلته غلطیانې چونکې ډېرې کړلي، نورې غلطیانې به انشاءالله زه ستا په بل پاټ کې بیانوم. نو الله رب عزت دې موږ له نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت دې موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.